ابو حمزه رحمه الله فرمای و ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تزراغ لما وتعرض وکړه چې زما پلار د يهودي سره یا د عیسائی سره او یا د مجوسی سره په دې درې واړو کې د یو کس سره خپل کاروبار شریکول غواړي زما پلارم چیلې سره یو دغسې کافر دی هغه هم چیلې سره نو پلار مې ورته وایي چې خپلو کې په تجارت یو کړو نو شریک یو بل جوړی نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې یهودي عیسائی او مجوسی هغه چاته وایي چې د اور عبادت کوي وی دا به کاروبار کې ځان نه شریکې ځکه چې دا درې واړه کافر دي او کافر په خپل کاروبار کې سود معامله کوي بیا به د پلار سود اخلي او دا حرام دی هغه یې منې که نو زمونږ باسې مسلمانان وروڼه د کافرو سره کاروبار کوي یاد وساته کافر سره به په شریکوالۍ کې کاروبار نه کوي ځکه به سود خوري او ته به په سود کې مبتلا شي